السلام علیکم دوستانو، امید ده تاسو بخیر. زمانه نوی ویډیو دی حواله سره ده چې په پاسپورت کې څومره ټیم پکار دی د خروج نهایی دپاره. مثال په تور کې سړی په چوټۍ باندې په چوټۍ باندې ځي، د چوټۍ دپاره هم پاسپورت کې چې کم از کم ته څومره چوټۍ لګوي چې د هغې نه زیات ټیم وي پکې، مطلب که 5 میاشتې لګوي نو په پاسپورت کې ستا 3 میاشتې نو بیا خو چوټۍ نه لګي، ځکه چې ویلډ پاسپورت ستا د واپسۍ دپاره بیا پکار دی. نو خیر دغه ځان له ټاپک دی، خو نننۍ زما ویډیو چې کوم ده دوستانو دا د خروج نهایی باره کې ده، یعنی په پاسپورت کې ستا څومره ټیم پکار دی هلته به ستا خروج نهایی لګي. ګورئ دوستانو، یو خبره یاد ساتئ، څومره چې زموږ مسافر وروڼه دي دا خبره یاد ساتئ چې د وخت نه خپل پاسپورت مخکې رینیو کوئ، ځکه چې انسان دی خدا نه خواسته څه ټیم بیمارېدی هم شي دی. او د هغې نه علاوه دویمه خبره ده دوستانو چې خدا نه خواسته سم وخت کې ایمرجنسي راتلی شي، که ستا پاسپورت نه وي نو ته تلی شي. ډېر ملګري داسې دي چې یاره هغو ته ایمرجنسي بیا راغل د پاسپورټ یې دغه نو بیا پاتې شوي دي. خیر به هر حال ګورئ دوستانو، که تاسو په سعودي عرب کې پاتې کېږئ او تاسو خروج نهایی تلل غواړئ او ستاسو پاسپورټ کې 40 ورځې آیا تاسو ته خروج نهایی لګي یا 50 ورځې خروج نهایی لګي؟ دا یو سوال دی. آیا 58 ورځې نو بیا هم خروج نهایی لګي؟ نه لګي دوستانو. ګورئ، کله چې خروج نهایی سړي ته ولګي نو په دغه د خروج نهایی په دې ویزه کې، یعنې د فاینل ایگزټ په دې ویزه کې 15 ورځې ته دلته ایسارې دی شي. نو که سړی وایي چې زه دلته ایسارېږم، دی دلته 58-59 ورځې ایسار شي، بیا پاسپورټ ایکسپایر شي، نو بیا به څه کوي؟ یو خو دی بیا ټریول نشي کولی، دلته بل په ده باندې دا غرامه راغله چې یاره دی په د خروج نهایی مقرره وخت کې ونوتو، نو چې کله په پاسپورټ کې ستا دومره ټیم نو خروج نهایی د سره لګي نه. د خروج نهایی دپاره که یعنې د 2 میاشتو نه که یو ورځ هم کموه نو خروج نهایی د لګي. کم از کم چې ستا به پاسپورټ 3-4 میاشتې 5 میاشتې، یعنې چې د 2 نه برابر وي، یعنی 3 میاشتې دی 4 میاشتې دی، خو که د 2 نه کمی نو خروج نهایی بالکل نه لګي. نو ملګري د دې کوشش کوئ چې کله ستاسو پاسپورټ دغه کېږي ایکسپایر کېږي، نو د ایکسپایر کېدو نه مخکې خپل پاسپورټ رینیو کوئ. د پاسپورټ ډېر زیات اهمیت دی. امید دی ملګرو چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي. که ستاسو ویډیو خوښ شوي نو چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. مننه.